مستثنا کړي. ام اخته من الرضاعه یعنی د مور استا ترور کیږي. خو درې صورتونه داسې دي چې هلته کیږي. پهله صورت کې دا چې رضاعي خور حقیقي مور سره نکاح جایز دی. دویم دا چې حقیقي خور رضاعي مور سره نکاح جایز دی. رضاعي خور رضاعي مور سره نکاح جایز دی. دا درې صورتونه دي نه مستثنا دي. اور دویم اخت ابنه من الرضاعه د زوی خور د رضاعت نه دي کې درې صورتونه ذکر کړي. عام حالاتو کې د سره نکاح جایز نه دی، خو دلته کې درې صورتونه دي. رضاعت وجه نه کې حرمت حکم نه لګي. رضاعي زوی حقيقي خور سره نکاح کول. رضاعي زوی د مثال په تور باندې ستا کور والا یو الګ ته پی ورکړي، خو ستا رضاعي زوی شو کنه، هغه حقيقي خور د هغه حقيقي خور سره د دې سړي نکاح کیږي. ٹھیک دی کنه. که څوک دا وي چې د دې خو دی د جینې کم رور دی غاخه د دې رضاعي زوی کیږي نه غیر رضاعي زوی کیږي، دې سره سکار دی. پوه شو په خبره باندې. حقيقي زوی رضاعي خور غیر سره نکاح جایز دی. رضاعي زوی رضاعي خور سره هم نکاح جایز دی. دویمه مسله دا ده چې نسبی رشتہ داری وجنه چې کمی رشتہ د حرمت مسارت وجنه حرام دي، غیر رضاعت وجنه حراميږي. په دې خبره هم ځان پوهیږي. دنه مخکې مونږ دا ویلو چې د خزه مور سره نکاح حرام دي، یعنی خواخي سره. ٹھیک دی. نه رضاعت وجنه چې کدا هغه به هم حرامي، یعنی د خزه رضاعي مور سره نکاح حرام دي. پوه شو په خبره باندې. دوی مونږ دا ویلو چې د خزي لور سره نکاح حرام دی. ولی غایستا حقیقی لور ده تا نشوی ده، یې بل چرته نکاح کړي او غنې د لور پیدا ده، هغه سره نکاح حرام دی. نستا کمی انګور ده، هغه چرته یو مشومی ته پی ور کړی دي، نه هغه مشومی سره د دې نکاح حرام دی. اندا غرانګي د چې کوم د پلار اور د نیکه خزي دي، یعنی نیان غور نیا ټرنه دی، دا هم حرام دي. دا رنګي رضاعي نیا هم حرامه ده، رضاعي غور نیا هم حرامه ده، دې سره رشتہ نکېږي. بل دا چې رضاعت د ثبوت لپاره څه دلیل پکار دی. لکه اوس یو سړی وایي چې دا ادواړو ته پی ور کړی دي یا پی ثابت دي، بیا به څه نغه دوه طریقې دي، یا اقرار یا گواهی. اقرار دې ته ویل کېږي چې خزه خپل خاوند خپل خزه متعلق د وی چې دا زما رضاعي خور ده یا زما رضاعي لور ده او یا زما رضاعي مور ده. خپل خزه نه ویلو چې یا خود سره چې فلانکی خزه ماته او دي ته ادواړو ته پیره کړی، مخ خپل کې خور او ورور یو او یا نو بیا به دې سره رضاعت ثابتي. اور کچری دینه کم نصاب یو سړیو دویم سړی ور سره نشته، یا یو سړی شته یو زنانه ده دویمه زنانه ور سره نشته، نه دې سره به گواهی بیا نه، دا گواهی بیا قبول نه ده. او نه د خزو گواهی دي کې چلیږي. سالور خزې راغلی چې مونږ په مخ کې دې زنانه د مشوم تم پی ور کړي دي، مشومې تم پی ور کړي، تاسو دې نکاح خپله کې ولې تړلی، هغه گواهی هم نه چلیږي. خزو گواهی بیا فعل ده. ټیک ده کنه. یو نر سره خامخا پکار ده. دیو جن تاسو ان شاء الله مخکې به راځي کتاب الحدود کې د خزو گواهی د قتل په باب کې، زنا په باب کې صرف د خزو گواهی نه چلیږي، نرینه به ورسره خامخا وي. ټیک ده. بیا هم کچری یو سړی یا یو خزه هغه دا وی چې د ادواړو مشومانو ته پی ورکړي شوي دي یا مونږه پی ورکړي دي، اور ستا کم زړه دی هغه د دې رښتیا ګوي ورکړي چې یاره دا خلک خو دروغ نه وي. نه احتیاط اور تقوا تقاضا ده چې جدایي د اختیار کړلی شي. کله کله وي داسې یو سړی وي خو هغه دومره مضبوط سړی وي، لکه شیخ الحدیث تا ته وایي چې بچو تاسو خپله کې واده کړی خو فلکي ښځې ما په مخ کې تاسو ادواړو ته پی درکړي دي، بس هغه ځای کې بیا تاسو نشئ کولی. اور یو شرابي کبابي راشي هغه درته وایي نو هغه خبرې کې بیا سړی شک وي چې ما ټول عمر دروغ ویلي، نه ټکې موز کې نه ګیره شته نه دا بیا سړی ورکې نوکس لټوي نه خبره. او که به یې واده سې ښځه و چې هغه ډېره دینداري ده، 5 وخته مونځ کوي، بغض حسد کینې چا څه نه کوي، دا ښځې کله کله دا مسلې د دې وجې نه جوړي چې دا رشته ولې شوي. ما ته اسوات نه یو کس ټلیفون وکړو، نن 2-3 کاله مخکې خبره ده، بچې سړي ما ټلیفون اوچت کړو، ډېر زیات وژړېدو. ما ورته وروره مسله څه ده، مسله بیان کړه.
وی مفتی سه ما چې کمی جنې سره نکاح شوی د 6 کاله وشو او هغې نه ما 3 زمن دي اوس کور کې زنانه راپاسېدلې چې تاسو خپله کې د رضی زنانه پیس کلی دي وی هلته مونږه مسله چې کوم هلته کې غټ غټ مفتیان وو هغوی ته مسله یې وړه هغو چې کله د ګواهي هر جانچ پړتال وکړو هغوی وایي چېره دا رضات ثابت دی ته دا ښځه پرېږده نه ما ورته وایي چې بس اوس چې کله هغوی درته ویلي خو بیا رسېږي نه ثبیتا نه ثابتېږي نه داسې کله کله مسله وي که داسې یو مسله وه که نه دا هغه خلکو غلطي کړي چې 6 کالو بعد راپاسي چې یاره تاسو د یو زنانه پیس کلي خو خدای درته هدایت وکړه چې کله دوی نکاح تړل خو هغه وخت کې به دا خبره کړې وه که نه همداسې ده که نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغلو د ګواب په باب کې درته وایم ورته یا رسول الله زما کور ته یوه ټکه توره ښځه راغله نی پیژنم نی ایژنم اور ما ته ما ښځې ته وایي چې تاسو د یو ښځې پیس کلي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو چې که توره وي که هره څنګه ښځه وي مفهوم یې داسې دی خو تاسو ته ویلي چې تاسو خپله کې پیس کلي نه دا ښځه پرېږده وه ورته یا رسول الله بالکل نی پیژنو که نه مونږ پیژني او ډېره توره ده بدرنګه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیلو چې ګوره وی خو وی درته که نه شک خو د زړه کې پیدا دی که ځکه خو د ما نه تپوس وکړو که شک نه بیا د ما نه تپوس نه کولو نه چې کله د تپوس وکړو دا ښځه پرېږده وه نه چې دا کم اخر کې مونږ دا لیکو چې کله زړه درته وایي چې یاره دا خبره ټیک کي بیا به ښځه پرېښودل غواړي دا د دې حدیث وجې نه کوم نور شرعي شهادت پکار دی 2 نرینه یا یو نرینه 2 زنانه پکار دي البته بیا هغې نه پس رضاعت ثبوت دپاره شرعي ګواهان په کم نسبي محرمات دي د رضاعت وجې نه هغو سره نکاح حرام دی خپلې مور سره نکاح حرام رضعي مور سره نکاح حرام خور سره نکاح حرام رضعي خور سره نکاح حرام لور سره نکاح حرام خپلې رضعي لور سره نکاح حرام دا ټولو باندې به اثر ورځېږي دویم دا چې کم ماشوم د کمې زنانه پیس کلی دي دا پیس کلو والا ماشوم باندې د هغه رضعي مور د خاندان والا ټول محرم جوړیږي لہذا هغو سره خبرې ناسته پاسته لاس میلول د هر څه کوي شي البته د 2 حقوقو نه علاوه یعنی سلام کلام اور د نشست و برخاست نه علاوه نور حقوق نه ثابتېږي میراث کې به حق نه رسیږي رضعي زوی میراث کې حق نه رسیږي نفقه اور باندې لازم نه د پلار باندې چې رضعي زوی ته به خرچه ورکوي میاشتې که الله دې نه کړي رضعي زوی راپاسېدلو پلار یې قتل کو قصاص په ورنه ساقط کېږي قصاص کې بغان قتلېږي ولایت ورته نه دی حاصل چې هغه ماشوم د خپل طرف نه دی نکاح وتړي تیخي پلار خو حقیقي پلار خو نه که رضعي پلار یې لږ گزاره کوه همدغه رنګې شهادت پې قبلېږي که چېرې د پلار په حق کې شهادت ورکو دې شهادت په نه رد کېږي اوس په دې خبره باندې پوه شوې دې خبرو مې احساس سر نه غورځېږي البته ناسته پاسته خبرې اترې دا کوي شي حضرت شیمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضعي خور وه چې مسجد نبوي ته راغلې وه ورته یا رسول الله زه ستا خور یم ډېر وخت بعد خپله کې مې راوشو یو جهاد کې څه قیدیان راغلي وو حضرت شیمه رضی الله تعالی عنها شفارس ته راغلې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلو چې ته څنګه زما رضعي خور یې چې خور خو بیا خو خپله کې پرده نشته که نه ورته یا رسول الله مټي ورته وخیلو و یو ورځ ما ستا خپله کې لوبې کولې ته غوسه شې تا ما په اوږې باندې چک لګولی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یاد شو چې هغه نشان یې ولیدو بس په ژړا شو دومره وژړېدو اور څومره قیدیان و غی ورته آزاد کو اور چې سی وس نه کولی شو غی ورسره وکړو مال یې ورته ورکړو او بیا به چې کله حضرت شیمه رضی الله تعالی راغله نه د خپل صدر مبارک پې راوسو راوي په ځمکې واچولو چې خورې ته په ځمکې ما کېنه په صدر باندې کېنه خور ته بیا دا مقام ورکړی دی په دې خبره باندې پوه شوې نه دې کې بیا پرده نه وي خپله کې خبرې اترې مې لوېدل کېدی شي ولې هغې سره نکاح حرامه ده نه چې نکاح نه وي بیا خپله کې مې لوېدل ټیک دي ماشوم ته پی ورکولو د چا ذمه داري ده دا زموږ د ښځو ډېر غټ ټینشن دی چې د ښځه واده شي اول خاوند وایي چې بچي نه راوړو ولې نه راوړې بس یاره اوس ځوان یو څه کوو بیا لږ وروسته بیا راوړو نو دا خبره یاد ساتي سبق سره تعلق نشته خو درته تجربې په بنیاد وایم چې کم ښځه او خاوند اول ابتدا کې بچي بند کړي که نه 6 کالو پورې دوی بیا بچي نه وي دا د الله نظام چړل دی الله نظام مه چړې الله رب العزت چې څه کوي هغه کې خیر وي او ته راپاسې چې نه مونږ نه کوو زما یو ملګری و مونږ سره مدرسه کې و یاره 14 کاله واده شوي و بچي نه و به یو ورځ ما کېنولم ستا د بچي ولې نشته وایي غول مو خوړل دي چې اول 3 کاله موږ د بچي بند کړي و چې نه راوړو اوس موږ غواړو علاجونو باندې ستړي شو خو یې نه راکوي نو چې کله ته د الله نظام وچړې که نه نو دا هر څه الله رب العزت کوي بیا الله رب العزت چا زور شته دی نه دې وجې نه دا ښځې بېوقوفې دي احمقې دي
او وی چې بس بچی نه وروړو د موږ د نوجوانانو بس صداګان دي دا خو بوله مو سکینی نه غونډه ور د فلمونو ته پرتی چل د سګوري ماغه کوي نه زګه تباہ او برباد دي ندی کې دا نقصان دی دیندا چې به کله خزي بچي وشي یاره به یو دورځي پیور کی بس په نشته نه ور کوم ولی نه ور کوي یاره د سره زو بوډا کیږم او بیا ما صحت خرابيږي او ما بیا سینا کمزوري کیږي او ما ته بیا دا مشکلات دي ته خو هدایت وکړه چې الله رب عزت د دوه چینی درکړي د دې لپاره درکړي چې د مشوم حق ته در سره دا ځان سره قبر ته وړي کسکه چې خوند دا غنیډ ولا یو پیکټ په 1200 روپے وړي غو د بیډا غر کا کافته کې مشوم کی کم از کم یوز کی نه 1248 5000 روپے د خوند دا خرچه شو هغه چې بیا غریب د ډیډي مزدوري کې دا کم زینه پوره کی اور اوس جدید تحقیق دا دی اوس ساينس راغلو کنه دا خلک قرآن او حدیث نه مني کده منل نه دا برباد بنو او چې کله ساينس دا خبر اوکه چې د مور په کې کم غذایت ته دا په نه نیډو کې شته نه په بنیاد کې شته نه په بل په کې نه د بل سروي په کې شته اوس ورته په خوشحالي باندې ورکی مخ کې نه منله ندیو چې کم بچی ته مور خپل په ورکی هغه مشوم صحتمند وي هغه بیماری نه هغه باندې د پولیو اثر نه وي هغه باندې د شری نه روزي دانې نه روزي په من کېږي نه بیماری نه سینې نه خرابېږي او چې د نور ولادت شروع کې غنه غریب بیماری خاص کر چې دا سرو ولا په ورته کې به خېټه پرسیدلی ونه شپغان جوړي د دواړه خزه او خوند ورته ناس نه خزه دا تکلیف برداشت کی چې غونډه شپه زوی خطر کم د خوند مو وی خطر کی خدا نشي کولای چې د خپل سینې نه لګي په د مشوم ته ورکی او بل چې زمونږ مشوم پیدا شي مور ته ګوټي وي تاسو ورته ارسه هغه شنه پته کوا راوړي کپڑا لندې خله کې ورکی خو مې به خونه بس هغه څه نقصان دی نو کوا خدا کار کوي چې وینه وچی کوا خو خلک دې پر اسکی چې ما د خېټه چربي ختم شي هغه غریب کې دې څه دور مې کوا شروع کی او بل په دې خبره باندې ځان پوي کی چې کله د مشوم د مور لګی شي د مشوم غیږ ته واچي او د کله سینا واخلي ناله رب عزت ته نیورونز یو سیستم پیدا کړی دی هغه دماغ ته اطلاع ورکړي چې دلته نه د پی استعماليږي او فیکټری ته سوال جواب ولېږي چې پی پیدا کوو په د مشوم د شودو ضرورت دی او چې کله د مور وی چې درې ورځې نور کوم دروازه بعد پرې دروازه د ګوټي موټي اوس کې بیا په کوم نه د سینو نه چې کم نیورونز د دماغ ته اطلاع ورکړي چې مشوم خو پیدا شوی دی خو د سینو نه د شودي استعماليږي نه معلومیږي چې د مشوم یا وفات شوی دی یا ختم شوی دی نه هغه ځنه فیکټری ته اطلاع لو چې نورې په ما پیدا کو چې دروازه بعد سینې د وچی نه بیا غریبه په نه وی سینو کې الله رب جو نظام چلولې د سمره بار دنیا چلیږي د په ټریپل او په 50 باندې سلطو باندې انسان بدن کې دنه چلیږي په دې خبره باندې پوه شئ تاسو خو چونکې بیولوژي نه ویلي دا چلګ لګ بیولوژي ویلي ورګي د تعلیم یافتای د په دې خبره باندې پوي ساينس اوس دا وایي ساينس دانی ویلي که ساينس نه ویلي موږ د قران او حديث ویلي به دا موږ د پر حجت ته خدا خلق علمانی چې کله ورته ساينس نه خبرو کې به مني او چې قران حديث نور ته کې به نه مني اوس دا چا حق ته نو فقهاو لیکلي چې مشوم ته پی ورکول دا د مور حق ته لہذا کچره غا په خپل باندې خاون نه دا مطالبه وکي چې زه د مشوم ته پی ورکوم او ته د مشوم ته راکا نه خاون باندې لازم دي ضروری ده چې دې ته ورکی خزی ته چې غور تخپل باندې پی شروع کی ولی قران کې رغلی لا تضار والدته بولدها مور ته تاسو نقصان ما ور کوي د دې د بچي وجینه بچو نه ایثار کې چې نه پی ما ور کو پرې دا چې پی ور کی نه تاسو تکلیف دي البته یو خبره ده د مشوم ته پی ور کول دا په مور باندې قضا ان ضروری نه دي دا خزه عدالت تلاړه قاضي ته دا وې چې زه د مشوم ته پی نه ور کول غواړم قاضي نشي مجبورول شي مشوم ته پی ورکی ښا دا خزه احسان اور خیګړه د چې مشوم ته پی ورکی نور لازم ور باندې نه دي اور کچره غا د پی ور کول نه انکار وکي برابر خبره ده چې دا خزه نکاح کی وی او طلاق ملو شي وي د پلار کور کی وی خوند دا په پیس کولو باندې دا خزه نشي مجبورولې البته دا خبره ده چې کله بچی د پره د په متبادل صورت موجود وی نبی نشي مجبورولې ها کچره یو بلا مرزعه نوی په ور کول ولا خزه نوی اور یا وی خو مشوم د غ پینس کی غنه انکار وکي یا دی پلار سره دومره مان نشته چې هغه سره هغه د په ور کولو قیمت ادا کی نه داسې صورت کې به بیا چې دا کم خپل مور ده دا به مجبوره کول شي د لپاره چې خپل مشوم ته په ور کی او په دې باندې فتوا ده اوس په دې صورت باندې پوه شئ یا خو مونږ بلې وخزه پیدا کا خو غ پیدا مشوم نسکی اور یا دا چې خاوندې غریب دی د پیسې نشي ورکول دي خزه ته چې کما پی ورکی ولی غو پیسې غواړي نه دې صورت کې د مور بیا مونږ مجبورو چې د مشوم ته بوستا پلارم پی ورکی خامخې ورکی
اوس مور د پاره د پې ورکولو باندې اجرت یعنی پیسې مقررول پکار دی او کنه دی پکار. کچری د خزه د خاون په نکاح کی وی او یا عدت کی وی او د خاون ورته خپل جیب نه خرچا ورکی، هر میاشت مو خزو ته خرچا ورکو کنه، خپل خوراک سکاک روټي کپڑا مکان دا ورکو، دینه علاوه لګي پیسې ورکو. په داسې صورت کې خزه ته د پې ورکولو اجرت طلب کول دا جایز نه چې تا دوی میاشت ماته دومره تنخواه مقرر کا. البته عدت تیری دونه پس دا خزه چې کله تا نه لاړه پلار کوړه او غزي کې درته وي چې دستا بچی ته غوسه په پې ورکوم، خو په دې شر باندې چې میاشتې به ماته 10,000 5,000 12,000 15,000 روپۍ راکې، اوس یې درنه حق جوړیږي. اوس دا ستا خزانه د پردي خزه شوه، بل ځای کې نکاح کولی شي که نه شي کولی نه. لحاظه اوس چې د اجرت مطالبه کوي، تنخواه مطالبه کوي، بیا ورته تنخواه مقرره کړي. نور یسو متفارق مسائل. کچری یو خزي اسې د ماشوم په خولې کې خپل دا سینې دننه کې یعنی ته دننه کړو او یقین ورته پیدا شو چې د ماشوم په نه دیسکلی نه دینه حرمت نه ثابتېږي، خو احتیاط دی کې دی چې بیا د هم نکاح نه کولی شي. احتیاط یې ونه کړی شي چې خپله کې بچو سو. اکثر دا نیاګانې نه دي، دا بس دی نواسو ته خفا وي چې نه وای نواسې پخ کې ډېرې کې سینې ته چولې وي. اوس نیا عمر خو 55 کاله دی که نه، هغه کې خو پې نشته که نه. اور شرعي مسله دا ده چې کله نیا خپل نماسې غیږې ته واچولو هغه پې نه دي څکلي، حرمت خو نه دی ثابت، رضاعت نه دی ثابت. خو د دنیا چې وکتله بار خلک زی نماسو قرصو وکتلې چې مونږ نیا خو د فلانکې ماشوم سینې ته چولی دی، دې ته به څوک بیا رشته ورکړي؟ مشکلات جوړېږي که نه. نه دی چې نه نیا ته پکار دی چې دا د نه کي. نور کم بوډاګۍ ښځې دي هغو ته هم پکار دی. پوهېږي په دې خبره باندې ښځې باندې واجب دي چې هغه د بغیر د څه ضرورته چاته پې نه ورکوي. ټیک ده که نه. د بعضې ښځې وي داسې به ډېرې رحمدلي چې څوک ژړي به سینې ته اچوي، ځان یې فیکټري جوړه کړې وي، لږ دې کې ګزاره کوه وروسته رشتې متصره کېږي، بربادي جوړېږي. که چېرې به وخت ضرورت چاته پې ورکړي نه بیا د ولیکي، تاریخ هم ولیکي، ټایم هم ولیکي اور خپل پورا خاندان د خبر کی چې نن په دې ورځ باندې مثال په تور باندې 8 اپریل باندې 9 بجې ما دی زیته پې ورکړي دي. ستاسو د خاندان کې کمی رشتې نه جیز کېږي، هغه تاسو خپل ریکارډ کې راولئ، بیا د یو سټامپ پیپر لیکي چې بیا غیر روان وخت کې مشکلات نه وي. شریعت دا حکم دی. ولې د ورکولې خو چې وری کې اوس په ټول کلی کې خپل خاندان کې تشهیر کی. او بل دا چې د خاوند د اجازت نه بغیر مشوم ته پې ورکول دا مکروه دي پردي مشومانو ته. خاوند نه به تپوس کوي، ها دا زموږ ښځې دي کې تپوس مپوس نه کوي، بس چې مشوم ګوري سینو ته اچي دې کې به خاوند نه تپوس کوي که خاوند اجازت نه خاوند اجازت بغیر کې ګناهګار ور باندې. رضاعت وجه نه چې کم حرمت ثابتېږي هغه که حرمت مقدمه وي او که حرمت طارئ دواړه برابرې دي باندې پویم. د یو سړي د پاره یو ښځې سره او د غي لور سره نکاح حرام دی کنه، دا مسله مخکې ما بیان کړی ده. خو اوس داسې چلو شو چې یو سړی دغه 2 ودونه کړي دي، یوې ښځه د 25 کالو ده ځوانه او بل ودي یو ورکوټي جینې سره وکړو هغه د 1 کال ده، هغه به غټېږي بیا به دونه خپل ضرورت پوره کوي. هغه کور ته راوسته ښځې ته یې ورکړه چې دا زما دویمه ښځه ده، د دې خیال ساته. دی وخت کې د 25 کالو ولا کومه ښځه او دې سینو کې پې وي هغه ماشومه ژړېده، بس راوایخسته همدردي وجې نه سینې ته یې واچوله. څه خیال مه دی؟ دی مور شوه او هغې څه شوه؟ لور شوه. لحاظه په دې خاوند باندې دواړه حرامې شوې. مشره ښځه لاړه سر یې وخوړو او د کشرې خاصې سر وخوړو، ولې چې مور او لور په یو نکاح کې جمع کول حرام دي. مخکې دا ادواړې دي د لپاره حلالې وي، خو اوس د ماشومې ته په پې ورکولو سره ادواړې ورباندې حرامې شوې. دې ته حرمت طاریه ویلې کېږي. طاریه ایمرجنسي ته ویلې کېږي. د ایمرجنسي حرمت اچانک اسماني تندر ورالو ادواړو بیړۍ غرقه او خوند بیړه ورسره غرقه شوه. اوس په دې مسلې باندې پوه شوئ. 4 نمبر باندې دا چې نکاح نه پس دا معلومه شي چې د ښځې او خاوند په منځ کې رضاعت رشته ده اور باقاعده د دې ثبوت هم وشي، نو بیا پکار دا ده چې ښځې او خاوند منځ کې د جدایي قضیې یا عدالت په ذریعې سره راوستلی شي. دوی به کیس دایر کړي عدالت کې چې دا ښځه او خاوند منځ کې جدایي راوستل غواړو. ولې راوستل غواړو؟ دا خو خپله کې ښځه خور او ورور دي، د یو ښځې پیس کړي دي، نه دا جدایي به عدالت راولي
دیو په خپل باندې دا نشي کولای او که بیا عدالت سر خوړل لکه زموږ ولا لاړ میکاله قانون دی نو بیا د علماو یو کمیټي جوړ شي علماو کمیټي دا فیصله وکړي کله د علماء نو د سې علاقې چې ټول به د ملکانو ترسه کولی په سر نو بیا خیر د ملکانو دا فیصله کوي شي مجبوری ده چې کم ته جرګه ویل کیږي نه جرګه سیستم بیا دا فیصله کوي شي خو ځان سره د علما په اعتماد کې واخلي د رضاعت په مقدار کې تاسو ته مخکې ما یو اشارتان یو دوه خبرې کړې وي خنن بیرته لږ تفصیل وایم تاسو ته ما دا وی چې کم غیر مقلدین دی وهابیان دی وی چې رضاعت علی ثابتېږي چې کله 15 ګوټه وکي کله وی لس ګوټه وکي کله وی چې 3 ګوټه وکي نو ما تاسو ته ویلي چې قرآن کې مطلقاً حکم راغلی دی و امهاتکم التي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب بس خبره ختمه ده او ځکه دا طویلات کول چې 3 ګوټه 15 ګوټه شپږ ګوټه یو خدا ګران کار دی چې خزې ته دا پته نه لګي چې مانه 100 ګوټه سکلی لګي پته او یا به کوم شوم نه تاسو کې د دوه کارو مشونه چې بچی دار دوی چې 100 ګوټه د کړی دي نه دا اسی دورته د بوسلاندې وبو بوزي غب شپ لګي شریعت سره او بل دینه علاوه په صحابه کرامو کې کبار صحابه کرام حضرت عمر حضرت علی حضرت عبدالله بن مسعود حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن عمر جابر بن عبدالله سعید بن مسیب عروه بن زبیر دا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین او تابعینو کې شهاب عطا مکحول رحم الله تعالی اور ائمه اربعه کې امام شفیع سے ابن ادرو ائمه کرامو په دې باندې دا یو مذهب دی چې لګي وسکلې کا ډيري وسکلې رضاعت ثابتي یو ګټ ولي نوي رضاعت په ثابتيږي اور امام نووي رحمت الله علیه امام شفیع رحمت الله علیه ترجمان دي هم د دا رنګ یو بل مسله ده چې تاسو وایي چې کله یو مشوم په وسکی د مور نغه په د مور باندې ځکه حرام شو چې د مشوم د مور ولا په چې کله د مشوم دې ته لاړې اغه نه غوخه جوړه شو اجزا جوړ شو نغه په دې باندې حرام دي کچری یو زنانا د دوه کالو مشوم ته وینه ورکړه د وینه خو جز جوړیږي کنه دې سره پکار دي چې حرمت ثابت شي او تاسو دلته وایي چې حرمت نه ثابتي په دې خبره باندې پوه شئ بعض ټینګ موږ د خلک ټلیفونو کې چې ما خپل خزې ته وینه ورکا د خزه ما باندې حرامه خو نه شو نه په خبره باندې ځان پوي کې چې د وینه ورکول وجنه حرمت نه رزینه د خزه او د خوند په نکاح باندې سره اثر غورځيږي نو فقها لیکلي دي چې وینه ورکول باندې حرمت رضاعت د نه ثابتيږي کچري او خزه 2 کالو مشوم ته وینه ورکی نو دې سره رضاعت نه ثابتيږي چې کم دا اشکالی کړي دي چې د وینه د دې بدن جز جوړه شو دا خبره هم ټیک نه ده ولی چې ویني نه غوخه یا د کم آزادی د بدن مدت رضاعت کې نه 2 کالو کې دا ور نه جوړیږي ولی په د 2 کالو کې مشوم چې کومه غذا دغه صرف او صرف پیدي یعنی شودونه د غوخه اډو کې هر څه جوړیږي خو ویني نه جوړیږي دیګه صرف چې کم شي کار کې هغه صرف شوده کار کې یعنی په کار کوي او بل دا چې ثبوت رضاعت د لپاره فقهاو 15 شرایط ذکر کړی دي یو خدا چې د خزې په پکار دی بل چانه لہذا بعض خلکو دا عقیده وي چیرې دا پلانکی بیزا وا دینه دی مشوم پیس کړي او دی مشوم پیس کړي د خپل کې ورو خور دی خو مو خو بس نه غي مور نه ده کنه اوس بیزا د چا مور جوړی دی چې د انسان لپاره انسانانو کې برزات تعالی ثابت کی چې کله انسان ته پی ورکی د سرو سره موږ څه کار دی په دې خبره باندې پوه شئ بدل د کتاب کې یو مسله شته یو خزه لګی شوی ده د کچوکی ته کچوکی خو پیژنې کنه د بیزی بچی ته خپل پی ور کړی دي بډېرې په ور سره نه وي اوس دې سو کم د دې غوخه خوړې شي کنه شي خوړې یو خیم به خو بس خوړې شي سره د دې د شودو څه کار دی د پیسې کار دی نه لہذا د رضاعت مسله د انسانانو په انسانانو منځ کې د جناورو سره زموږ څه کار نشته دی نه یو دا چې د خزې پیوي دویم دا چې غا د غمې دې ته ورسی دریم دا چې د خلی او د پوزه په ذریعہ باندې ورسیږي ثابتيږي او بل دا چې 2 کالو کې دنه مشوم ته ورکړل شي مشوم عمر دومره اوس کله ویني ته وګوري چې کله وینه ورکول کېږي د یو خبره هم نشته دی یو خدا دی کې د خزې پې نشته دویم دا چې دا مې دې ته نسی دریم دا چې دا د خلی او د پوزي په ذریعہ نه دي دریم دا چې دی کې اوبه یا پیخ پله نو دی خبرو باندې ځان پویول پکار دی الله رب عزت موږ ته صدې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کی سبانه به ان شاء الله کتاب الطلاق شروع کیږي ها اور د موږ ملګری خو د رضاعت پروا نه کوي نه د نکاح پروا کوي خو طلاق به غریبان ډیر بیدار ناس وي نه سبانه به ان شاء الله طلاق ولا مسائل شروع کو
او دعاګانو د درخواست هم دعاګانې کوي چې موږ سره ټیک ویني د سلسله به ان شاء الله بیا جاری وي. الله رب عزت دې ټول خبرې موږ ته عمل کولو توفیق